د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام د هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره اخیری دته یو سودا پیدا شو پزړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي او دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو هغه صاحبہ سلور زره کاله می وشو چې مړی او په سلور زره کاله کې د زنکدن تریخواله میلاد مړی نخکته شوی په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تریخواله رسیدلی او میلاد مړی نخکته شوی نو دا چونکې ډېر لوی تکلیف دی وخت دی نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سخت نو زما به خوښ نو خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې دی نو هغه نرستو می بیا په چا انکار ونکړ دا سه سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارکی دا سه سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوی نه روز علماء لیکي چې دا وخت کې تپوسو شوته اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسہ تکلیف پتائی نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي نو عرض داو چې سکرات د موت چې دی دا ډېر زیات سخت ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دو نو عمر له تباه شو یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناستو بزرگان ورته ناستو علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زدا کلمه نه وای اسمره بزرگان چې ناس ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړیو او په داسې وخت کې دی وای چې لا ز کلمه نه وایم خدای تباه شو کړ دا خو غرق شو په دا وخت کې د دې بزرګ نه غ سکرات د موت سو وخت لری شو
طبیعت ټیک شو. بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تاوی چې لا. بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زوم ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخه وب بدر نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلاو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختای وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پہ راوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه، اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای، خدای دا خود برداشت نه بار سختی ده، دا خود انسان د وس شی نه ده. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق ده چې جهنم وګورم، نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي، نستا عبادت بنور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتل، جهنمی چې ولید او دی ورننه و داسې ملائکی پکې ولیدي چې دا غي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وته. تپوس وکړو چې دا سوق دی او دا ولی، ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی، دا ملائکی دی چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دی د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی. قران کې راضی کړي چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سندع الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي به دې ته څوک تابت اخلاصي څوک. اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکه چې د چا د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وی الله دې امان راکي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپای چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانیدار تیسمارخانی چې وګوره نو ستیاره در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي
الله دې امان راکړي چې هلته بس ابل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ور سره نو داسې اسمان ته ګوري نو بل ورځ راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې ځوړند غوندي خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پتاړه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی بچ په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاہان او بل بادشاہ بل طرف نه باواز شو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکی باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر اوچت کړي چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولیش ارڅ کولیش زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تله او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو د خار سړی به په منځ ولاړو ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی کړ چې چیلای را پټی کړ نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سره او په دولاسي د دې اورت را پرې خو روز استا ویل داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور د وران شنو اله بیله چیلای دی را پټی کېدم تا خو ډېر منځونه کول نو عرض میں داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک
کده چا د لور واده دی صاحبه یو حال لور واده دی روټای به کلب کې ورکړي کلب کې لکه تاسو ګورای ته ګورای چې کلب کې روټای ورکړي کلبونه خو د ګورګانو سه روټای به انټرکان کې ورکړي خزي دی او نر دی او نرغه دی چې دونه امزان سره راوسته ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لذي خو به خزم بو هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي ما خزانه شو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دونه به بوزین او تباله ورځي کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځي یو کارډ د لسو روپوي بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیگم نامم لیکلی پلانه و بیگم پلانه یعنی سړی ته وی چې زما خزه دې مغواړي ته خدایم په شرمونو شرم سملک شو داغه پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې رواني پښتانه شتا خټ کېدلی وريجه در باندې خوري او لارې ته دی وخیږي ها کو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ دي وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دې چې جاړي چاله حکومت دا ګران ک دې قوم ته وګوره درې میله کې جنېجو ته ګټ شوی 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنېجو وزیر اعظم ته ګډې ده وزیر ورشي پټکیا ور په سر کې سوکول ټوپای ور په سر کې ډمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای ډمه تغاړه کې واچي دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ویلا بارانونه دي بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشليږي بندر باندې روشلې دا او د طوفاني نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې غشتیو سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کم مور راوړی دی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو جنگ خو اوګه ساروي خکولیش چې تر سپېګمو مور شي بیا جنگ کولیش د فوج بیړه تبا ده خدای دې جنگ نه راوړي تب د دوی تماشه وکي بیا د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومه مزه وک ټول ملک فوج ته الاټ ده اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم به پروري او قوم پرورای پکې شروع دي چې پناه په خدای تما ته وای چې یو الګ دولسم پاسي دولسم او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړي یو هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل دولسم پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي
دا څه ملک دی یا دا ملک د دې وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وې نو تپوس به کړی وې کنه، قوم وې، دا قوم دی. چرته وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي، خو چې شین بوټي ورته وګوري چې دلته بچي وي، دا د چایو سپي، دا د روټۍ سپي، دا د شنو چایو سپي، دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي، دا د سود د زکات مردار خواره سپي. دا خلق دی. ډېر شکر دی، رمه خوشحالي. که چینی ګران شي ویم الحمدلله، که اوړه ګران شي ویم الحمدلله، کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبې منډیو زخم سټي د بیزو پشانو جوړي. دا قوم د دې قابل دا پتا سو ټول عذابونه دي. پولیس نه تاسو ولې جاړئ؟ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي. دا ډټسنو والا جاړي، آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلمه سورلې میوړې رانه ویني چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سم کاری. ته خو ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دا رشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکار 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دا رشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دے پرشکو نازل دے، عذاب دے په ډټسنو نازل دے، عذاب دے په سوزکو نازل دے، عذاب دے په ټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دے او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي. پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزه او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی خو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي. مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي. دا قوم خدای پیژندل دین نه لري دین نه لري. تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړه وش مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو څوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه تا ستاو زما منس کې تنازل چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه سبب څوک راغلي جمعه خود خدا تانه دا څوک رالو جمعات ته چې جمعات کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډه وي چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون د پرېخه ده نو خدای به نور تبا کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی. نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي. راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو
انو د جهنم داسې اور دی که د هغه اور یو سپڼ کې دی دنیا ته راشي نو دا ټوله دنیا بس کروټه شي ټوله دنیا بس کروټه شي بیا په دې جهنم کې طبقات دي درجات دي اسفل السافلین اعلان دی تاخچه د جهنم ته وایي علماء وایي چې یو پیسہ پردے چا په دنیا کې په ظلم وخوړه یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسہ وا در باندې اوله ورکړه دی به منډه کې چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل ته لاړه شي دی به بیا ورټوپ کی بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلے ڈاکے پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمونږ کار نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه ولې زکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه یری کوم حکومت پړ کې چې د خدای یاره نه و نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچولګي کمی دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه ما اچوئ وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا و امیر المؤمنین چرته دی اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې الوري ورته وی مور خبره دې ټیکو کړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی داغه خدای خو راته ګوري نو د کوم حکمران پړ کې چې د خدای یری اکور پروتي او په کوسو کې تنا او په کورونو کې ته خزي یری نن تاسو نه خزي یری خز خبره دې کړی نه چې په سر دې متیازي او بیا د شیخانو خز کینه وی ګیره دې کلاش د زوی واده مې ده زب پکې ګډېږم نه زګیره دې په جمعات کې خوځاوه تاسو خیال راکړئ نن موږ نه ښځې نه یریږي ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا الکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم اوس دې برمه کوم نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی ښځه ولې راولې راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منس پاڼې وګورئ دا نن پکې دې ته څه وایي دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال کته ناپوهه غوندې مغزین نننی مغزین وګورئ سړي او ښځې پکې وګورئ
نو لاړو د دې ملک بیړه تباه ده، په شرمونو شرمېدلی دی، بے حیا او بے شرمه ملک دی، مونږ هم پکې شرمېدلي. تاسو خیال راغی؟ مونږ پکې شرمېدلي. انجام به څه، نتیجه به څه، آخرت بم څنګه، دا سوچو. نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وښایه. دا بیان به بلی جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمدلله. دا مغه آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی. بیان 13 جمعه باندې حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړی و. یو حصہ دا پاتې و چې ادریس علیہ الصلوۃ والسلام زنکدنو کتو، بیا جہنم للاړو، جہنم او کتو، بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید، جهنم ما ولیدو، نو الله ستا د قهر او د غضب نه مې وزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی. ځکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې. بے پروا دا معنا دا چې ټوله دنیا به د الله پروا لري، او واحد ذات چې دی هغه دا دی چې دی به د هیچا پروا نه لري. دنیا به ټوله دته محتاج ای، او دے واحد ذات دے چې دے بچاته محتاج نه. الله تا علماء قدیم وای، قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وایي؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وایي چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه. بلکې تاسو خیال وکئ، علما وایي چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې، بل ور سره څوک نشته. نو هی وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې، نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه و پاتې، بلکې وران شوی به. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وې،
دا سپوږمۍ به ماته شوی وی، دا نور به مات شوی وی. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور ورانی. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نه مردار خر جوړ دی، څوک یې خپره کاږي، څوک یې لکۍ را کاږي، څوک یې غوږ را کاږي. پاکستان داسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار وي او دا سپي پې اختی، او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي، خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خولای پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي، نو روغ دې ماتی تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپي پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنگ کې دي، څوک په بل رنگ کې دي، څوک په بل رنگ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې، نو لفسدتا، دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به 1 ختمونه د قرآن کول، 1 یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او 80 ختمونه به ځان لګو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، 40 کال. نن چې دا په لویو خلوتونو کې ناستی، خدا که 40 ورځې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی. د شپې به چې کتاب کتو، نن زمون کتاب کتل سي، که مولا لورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي، او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات. ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده، پرون مې ولیده. ورته خان توره خدا، خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو، پراته خپلو ښځو سره یو، نو بس وخت هم ورسره تېرېږي. ویل دا دې څه بکواس وکړو؟ نو ویل دا تا څه بکواس وکړو؟ دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره. د خانانو خبرې خو یې داسې، خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي، هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي، ښه دله څنګه حال دی، رښتیا دله یا پې وخاندي. دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او د مزغولی وله ونیسي
او دا مازغه په دیوالو شي چې دلخ هغه ته وای چې د چا خزه ولونه نه خبر نه او بربند بار ګرځي دلخ هغه ته غریب سړی دله نه چا خزه چې سپینا بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهیږئ په خبره نو عرض میں داو عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سويستو د جمعات په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورتل صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شه ده چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زدا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلب نوی شگفت بازار د عمر نبجوڑ وی ہمیشہ گلزار د عمر رنگا رنگ میں وی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے او پلانے دے او پلانے دے ہر سار چې د چا په میز ګوري ډېرې د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا هو امام ابو حنیفه نن مونږ سار چې راپاسو لکه د ټپوس بچي د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کی لندن کې څو مارګریټ تھیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی او راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دی او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان پیرا نن ستا ملک د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بل خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم غلا شو خلک پکې مش ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا سے بم خلاص ها کم سے مونږ په دې درکیو چې اسقات پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی
او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګورئ کدا عذاب ستاسو کورونو ته درننه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد لري مونږ ملک دا شي ها یو حکیم له یو سړی پلار راوستو پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو خو پوهېږئ خېټه خرابه حکیم ولد جمال کوټي جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو مې دستونه نه ودري ویل خیر دی بچیه چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاري یو ګنټه دوه پس ولا بیا راغی وی جی خو کټ کې پریوته سترګې کویو کې وغورځېدې او دستونه اوس خو د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نه هغه شی هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړئ دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والا م ولې ونه نیوه دا م ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دا م ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی سټ تاسو به نور ذلیلېږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وی او تاسو ته خوره زوکتا کمړم نوراشي په قبر می متیاز یو راشي د درې قسم خلق د لا صدا ملک تباد او نور به تبا کی د دې د پاریس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پاریس قانون نشته د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي هغه د پاره اس قانون نشته په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي هغه د پاره اس قانون نشته قانون ارچا د پاره مساوي پکا دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګه چې چرته ګوټو بني قانون دې ته وایي
حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه. تاسو تجربه وکړئ. داوا پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. داوا وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. پرناله پیژنئ؟ دا د کوټې او بچی پکې بار غرزي. مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کمزې مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا د مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي. کتاغه تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ ته مرګ لم درته به وي و د خریزو په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه به دې منډې تیزي وي او که خان راغی او په تا راپورټ وکړ نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته